سحر او جادو دا باندې چلیږي په خبره باندې پوه شوې ما یو سړی ته یو خبره کړې وه هغه باندې بده لګېدلې وه نو هغه وایي چې زه به په تا جادو کوم د جادو په باندې به دې مړ کړم خبره پوه شوې نو ما و تاسې د خولې نه وختل مې انشاءالله ستا جنازه به کوم انشاءالله ستا جنازه به کوم زه لا ژوندی یم او هغه مړ شو جنازه مې پرې وکړه او تقریر مې پرې وکړو خبره باندې پوه شوې د هغه جادو لا په ما نه دی چلېدلی په سر یې مراله دړ نه دی راوستی خبره پوه شو ولې زه دونه یوه نیمه لیشتومه چې دا وظیفه چې دا زه تاسو ته ویم دا ما ته والد صاحب رحمه الله ښودلې وه او د هغه وخت نه زه کوم او یوه شپه هم رانه الحمدلله نه ده قضا شوې نه په سفر کې نه په حضر کې نه په حج کې نه په عمره کې نه په بیمارۍ کې رانه نه ده قضا شوې بس الله د سحر او جادو نه محفوظ ساتلی نو په تاسو څه چل شوی دی کې به راځي څه ډېر اوږد وخت پې هم دی لګي ښه دا کوئ انشاءالله کور کې هر فرد ته ووایئ زنانو ته مو وایئ لوڼو ته مو ووایئ خویندو ته مو ووایئ ښځو ته مو ووایئ ودا وایئ انشاءالله که عمر بر په تاسو جادو چلې دا علاج دی داسې نه چې جادو نشته جادو کافر خلک کوي بې ایمانه بې دینه خلک جادو کوي جادو چلیږي د جادو اثر شته خو دونه قدرې خبره ده ته چې ګټ راوالي سړي له پې سر ولي نو دا به خوږېږي که نه به خوږېږي سر به ماتېږي که نه نو جادو اثر شته دی خو د جادو توړ هم شته که نه جادو به د یو بیمانه سړي د خولې خبرې او توړې د الله جل شانه کلام دی نو توړ بیا نه یاره نو دا پابندۍ سره کوئ وامر یویش پیرې بسم الله الرحمن الرحیم یوه پیره سوره فاتحه الحمدو شپږ پیرې آیت الکرسي او د قرآن مجید اخیری درې سورتونه درې پیرې دا ووایه قبلې طرف ته شوف که داسې څلورو اول قبلې طرف ته ښه اول بیا داسې ګیر چاپېره بیا اسمان ځمکې ته بیا په لاسو شوف که او په ټول بدن باندې راکاږه نه به چلیږي جادو د خیري ښه کوي ختم به شي آینده به نه چلیږي د مدرسه کې طریقه دای چې خلک دغه چې کېږي ختمونه ماشومانو نو د دې ماشومانو نه د مدرسې کسان چنده غونډه کړي اخراجات ډېري نو د مدرسې والا خو ټول د خدای دې وبخښه باندې کار چلیږي نو د سوال کو اوبو جرنده د ګرځوي نو دا محنت او خواري ورسره ډېره زیاته کېږي د دې وړو سره ډېر ګران کار دی د دې ماشومانو دا سبقونه ډېر ګران مشکل او تکلیف والا کار دی ناغې کې دا د مدرسې منتظمین پیسې د هغوی نه راغونډې کړي نو هغه خو په هغې څه مټۍ وغیره مو کړي او څه کوم علما چې راوستي هغې له څه د لارې خرچه هم ورکړي ځکه چې یو پروګرام نه چې سړی په خپلو پیسو باندې وکړي د بلا پروګرامونه یو چې هر پروګرام له سړی ګاډی کوي او ځي که نه نو نن سبا خو که خیري پېټرول هم ګران دي که نه خدای مهرباني ده پېټرول خو یوازې پېټرول نه دي که نه نور څیزونه مو سره ګران دي ټماټر هم ګران دي تاسو خیال ته راځي الله دې د دې ملک نگهبان شي الله دې حفاظت وکړي ډېر سړی خفه شي سوچ کې کله پرېوځو چې الله یو طرف ته ملک بېدینۍ طرف ته روان دی بل طرف ته داسې حالات دي چې هغه سړی بېدینۍ ته بوځي هغه کمزوري مالی معاشي کمزوري دا هم سړی بېدینۍ ته بوځي بهرحال الله دې معافي وکړي مونږ ته دغه پیسو کې څه پیسې پاتې شي دغه پیسې چې پاتې شي دا مدرسې دپاره راغونډې شوي دي دا طالب د مدرسې دی دا استاذ د مدرسې دی دا تعمیر د مدرسې دی دا بل دا پکې زمونږ د تیرې میاشتې بل 21,000 روپۍ راغلی او 200 که 300 د پاسه 21,000 روپۍ دا د یوې میاشتې بل چې کوم دی نو زمونږ راغلی او دې پیرې بلا سود راځي الله دې خیر وکړي نو دغه د مدرسې پیسې دي بس مدرسه کې ولګوئ او یا دا استادانو کې غریب استادان ټول غریبانه دي استاد سره صحیح که په مدرسه کې تنخواه 15,000 روپۍ څونه 15,000 شپږ زره
که ډېره زیاته وي نو 10,000 روپۍ تنخواهي هغې ورکوي. دا د مدرسې پیسې چې څنګه یې لګوئ نو جایز دي. ښه نسوار به پې نه یو دا ملګری وایي چې یو سړی دی او پلار د هغه سره اوسېږي او دا بل رور یې دی هغه د خپل رور کور ته نه پرېږدي نو د پلار سره نشي میلاوېدی نو دی به څه کوي؟ دا خو هغه بد کوي چې کور ته نه پرېږدي غلط کار کوي. د پلار د ملاقات نه په شریعت کې څوک نشي منع کولی. د پلار ملاقات لا ورتلی شي خو شرط یې جوړېږي نو چې اوس دی ورځي چې بهی ستا پلار دی نو خو زما هم پلار دی که نه ستا سره په کور کې اوسېږي حالانکه پلار تې خفه نه دی نو دی ورسره بار په باره میلاویږي چې ته مانځه له راوځي جومات ته هلته دی ورسره میلاویږي په بل ځای کې دی میلاویږي کپړې دی ورله کوي د چا په لاس دی ورله ورلیږي څه میوه دانه دی ولا اخلي هغه دی ولا د چا په لاس باندې ورلیږي نو چې پلار ته ناراضه نه وي دا ټیک ده چې دی به د پلار ملاقات پسې خفوي خو دته رکاوټ دی دا بل رور یې ښه نه کوي دا ظلم کوي زیاتې کوي نو بس د پلار نه د دعا په دغه طریقه باندې حاصلوي او د ملاقات د دې موقع ګوري ورله چکه اندازه د لګي روري چې ته لاړ شي په کومنډ د پلار له لاړ شي زر زر ورسره کېږي چل ول دی اوس به کوي که نه دا خو زیاتې کوي که نه اوس دی به ورسره غریب چل ول کوي نو عجیبه خبرې دي نو اوس ښه د تماکو کرل جایز دي که نه دي او جایز دي هغې وجه دا ده چې تماکو نه دا خو موږ خلک سګرټ جوړو د دې نه بلا دوایانې جوړېږي هلکه ډاکټر صاحب جوړېږي دي که نه جوړېږي کیفین پکې دي که نه کیفین علاج دی که نه دی داسې نیم ډاکټر زه هم یم خیر دی دا خو دې مونږ سګرټ جوړو نسوار دې جوړو دا بلا څیزونو کې استعمالېږي ښه کارونو کې مې استعمالېږي ما دا خو دا تپوس کړی یو ځل یو چا تپوس کړی وی تماکو کې زکات شته مې ولې پکې دي شوی دا خو حرام نه دي مې تا ته چا وی چې حرام که ته مسلمان دی که ته کافر یې که ته کافر یې خو زه خیر دی حرام تا ورته حرام وي زه ورته حرام یا ویم یا نه ویم خو تا ورته حرام وي ولې حرام کړي نو د دې زکات هم پکې شته او دې نه نورې فایدې خلک اخلي تاسو وګورئ دا قاشقاش خلک کړي نو دا هغه دانې قیمتي څیز دی او هغه ډوډه هغه دوایانو کې استعمالېږي اوس چې یو سړی دی اپي وباسي دا خو د دې سړي غلطي ده که نو چاړه په بازار کې پتا باندې دکاندار خرڅه کړه او ته به د سړي نه غوږ پرې کوې نو دا ښه کې خو دې لپاره په دې لپاره خرڅه کړې ټماټر پې پرې کا غوښه پې کټ کا ټیپر پې پرې کا او ته به د سړي نه پوزه پرې کوې دا تا هغه ویلي دي چې هلکه دا چاړه بیا خو چاړه هم ښه نه ده نه دا څیزونه ښه دي زما او ستا استعمال غلط دی ورانه په ما او تا کې دی چې مونږ یې غلط استعمالو پوه شوې بیمه جان حرامه ده بالکل دا سود دی دا مه کوئ د زنانو د سر ویښته کټ کول جایز نه دي بغیر د حج او د عمرې نه خو هسې نه چې هلته یو وخورې ګورې بیا به سوډا واټر بوتل جوړ کړي هغه به داسې وي چې عمره یې وکړله یا یې حج وکړه که نه نو دا ټول ویښته به درې ځایه کړي یو طرف داسې یو داسې یو شاته نو د ګوتې د بند دومره د ګوتې د بند دومره ویښته به په خپله ځان لکه تیوله اخلي کې ښځه دی دا خور دی دا مور دی دا سره یو د ګوتې د بند دومره ویښته به د دې یو طرف نه هم کټ کړي ټول ځکه دا د مخې ویښته دا چې شاته رسي نو بیا اخر ته نه رسېږي نو دا پاتې کېږي او د ټولو ویښتو نه د ګوتې د بند دومره کټ کول لري چې دا درې ځای شي دا د مخې ویښته به څه دې خوا راشي څه به دې خوا راشي او د شا ویښته د نیمې نه اخوا به شاته لاړ شي نو د ګوتې د بند دومره به کټ کوي او هسې به نه کټ کوي
هغه دغه د کفارو طریقه ده، هغه ناجایز دي. د یو فرشتو دا تسبیح ده، سبحان من زین الرجال باللحى وزین النساء بالذوائب. هغه ذات لپاکی ده چې هغه نارینهو ته په ګیره باندې ښایست ورکړی دی، زینت ورکړی. دا ګیره زینت دی. دا خو زما اوستا هغه ذهن ګنده شوی دی، نو موږ ته د ګیرې والا چې کوم دی نو بدرنګ ښکاري. الله ورته زینت ویلي، خبره پوه شوې. وزین النساء بالذوائب، او زنانو ته په ویښتو زلفو باندې په دې باندې ښایست ورکړی. اوس د زنانه نه چې ویښته سړی لرې کړي که نه مشیري کې ولا یا یې وله وخوري نو څه دې خیال دی؟ بیا به ورته وګورې لکه خدای دې بې خو باسي دا څه د کوټه سري لور ده. خبره پوه شوې. او ته هره ورځ ګیره اخلې، تا ته چا چې زنګون مخې ونه وي چې هلکه د سرنډا په شان زنګون دي، زنګون په شان دا ویښته د زنانو دا لر کول حرام دي. نه به اوس خو یې خرڅېږي که نه؟ خرڅېږي. دا خرڅول هم حرام. دا نکونه ګوره زیاتي سیز دی که نه؟ نکونه زیاتي سیز دا چې دغه کټ کې دا به داسې لاره کې نه غورځي. دا د انسان د بدن جز دی، دی باندې به خلک خپې کېدي، څارویو به خپې کېدي. خبره باندې پوه شوې. ویښته دې د سر وغیره کټ کړه یا ګیره د ګومنځ واله ویښته پکې راووت. خبره پوه شوې. دغه ناغه ویښته هغه کټ کا او بیا یو طرف ته چې کوم دی وغورځه. وخت یې ما وړوکی نوسی دی هغه په هغې کې راواغستو، هغه د سپېزوي چې کوم دی چې زه ونیوم ګیره یې رانه وکړل. ما یې لرګی دا مردار خو ما نه بله شی ګیره وکړل. تاسو دا ګیره چې ویښته وځي که نه دا به کټ کې دی باندې سحر جادو خلک کوي چې دا سحر جادو پې ونه شي چې کټ شي بیا پې سحر جادو نه کېږي. او بیا یو طرف ته که دې خښولی شو نو خښې که، که دې خښولی نه شو طرف ته داسې چې لار پې نه وي. ښه جي زما مور خوب لیدلی چې ما سره د په یو ډک جام دی او هغه زه یوې ناوې نه ورکوم، بله ښځه وی چې جی تا سره خو پیسې نشته او هغه ما پی ورنه کړم. دا وی خوب مې لیدلی دی چې د په یو ډک مور مې خوب لیدلی چې ما سره د په یو ډک جام دی او هغه زه یوې ناوې له ورکومه، بله ښځه وایي چې تا سره خو پیسې نشته او ما هغه پی ورنه کړم. دا پی اصل کې لیدل دا د کور ته علم راتلل دي. انشاءالله دې کور ته الله پاک علم راولي. که د مخکې نه پکې وي خو ډېره ښه خبره، که نه وي پکې نو الله به ورته زر تر زر علم راولي. ښه دا زنانه 2021 کې د علم نه فارغه شوې ده، وایي چې رشتې له مې څوک اوسه پورې نه دي راغلي. الله دې د حیا او د عزت ځای ورته نصیب کړي او هغې ته دا خبره ووایه چې د ورځې یا د شپې په ټایم کې هر ټایم کې چې ماسخوتن ټایم زیات ښه دی. دا صورت رحمان 3 پیرې وایي، د هغې نه مخکې دا د مانزه درود شریف اللهم صل واللهم بارک دواړه چې وویلی شي انک حمید مجید پورې، نو دا یو ځل شوخه. دا 21 پیرې مخکې وایي، 21 پیرې وروسته وایي او 3 پیرې صورت رحمان د دې په منځ کې وایي. انشاءالله الله پاک به چې کوم دی زر تر زره دا انتظام وکړي. ښه د حیا عزت ځای به ورله ورکړي. او د دې سره سره سوره مائده کې 54 نمبر آیت دی. سورت مائده 54 نمبر آیت. یحبهم ویحبونه اذلة علی المؤمنین اعزة علی الکافرین. دقه ځای پورې دا چې کومه دی سار ماښام سلسل پیرې وایه، انشاءالله الله پاک به نصیب کړي. دا مرګره وی خور مې د بچی نشته، الله پاک دی ول ورکی. بیا وروستو د دنه د هغې دپاره دعا هم ده، تعویض او ساخ وغیره دي، هغه دین حاصل کوي. نو انشاءالله خدای پاک پر رحم وکړي.
دا وی زمونږ یو میاشو شوه چې ټول خاندانم پریشانه دی. الله پاک دې ټولې پریشانۍ ختمې کړي او ذکر ډېر کوئ. دا ذکر او خصوصا دا درې ذکره استغفار، درود شریف، لا اله الا الله، دا کم از کم زر پیرې د ورځې وایي. خدای پاک په پریشانۍ ختموي. پریشانۍ ختمېدل په دین کې دي، دنیا کې نه دي. مال سره نه دي، دولت سره نه دي، بنگلې سره د دې تعلق نشته. دا په بنگله کې به اوسېږي، د کروڑونو روپو بنگله به یو سړی وي خو خوب به نه ورځي، د لکونو کروڑونو روپو په ګاډي کې به ګرځي خو اطمینان به ورته نه وي. اعلی هوټلو کې به د یو وخت په خوراک باندې په زرګونو روپۍ لګي خو په خوله به نه لګي. خیال کې مراله. نو دا خبره د دین سره تعلق ساتي. کثرت ذکر ډېر کوئ، تلاوت ډېر کوئ، په دې کې اطمینان ملاویږي او په دنیا کې اطمینان چې کوم دی هغه نه ملاویږي. دا وایي چې زمونږ په کور کې هر وخت یو نه یو څوک بیمار وي. دا خو دنیا ده، دنیا دا ژوند دی داسې. دا خبره زه ډېره کوم چې د دنیا دا ژوند دا د جنت ژوند نه دی او دا د دوزخ ژوند هم نه دی. کله به بیماری وي، کله به صحت وي، کله به خوشحالي وي، کله به راحت وي، کله به څه پریشان، راځي به قسم. البته د ډېرو تکالیفو علاج د بیمارو دا دی چې دا د سورة فاتحه الحمد دا په دې طریقه وایي. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین. د دې بسم الله دا میم با دا الحمد د لام سره وتړي. دا الحمد دا الف بنه ویل کیږي. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین آمین آمین. دا به سره درې پیری وي. اول کې دا چې د بسم الله میم به د الحمد د لام سره وتړي. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله. او دویم اخره کې با آمین سو پیری وي. اول ځل سره اعوذ بالله وي، بیا به اعوذ بالله نه وي. اول چې شروع کې نه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله، بیا چې دوباره وي نو بیا به اعوذ بالله نه وي بسم الله. درې بار سره دا سار او ماخام د مازیګر نه بعد، مازیګر نه بعد دی وي، ماخام نه بعد دی وي، ماسکوتن نه بعد دی وي. دا دغه ته ماخام وي ښه. او سار خو د مانځه نه وروستو چې کم ټیم تا آساني خپل وظایفو کا تسبیحاتو کا که د تبلیغ والا تعلیم وي یا چې کومه دی څه مشوره یې خیر دی هغه وکړه. د هغې نه بعد 41 پیرې څو پیرې 140 پیرې دا به ووې او اوبه په دم کې ټول کور اسکوي. یو غون کولر په دم کا او بیا چې مازدیګر دی وي ماښام نو بیا په اوبه دم کا ټول کور اسکوي. هغه مریض که دا مریضان په خپله ویلی شي نو هر مریض دی په خپله وي، هر مریض دا وظیفه په خپله وي. خو کم از کم 140 ورځې به جاري ساتي. 140 ورځې به 140 پیرې به وي او څو ورځې به جاري ساتي 140 ورځې. که بیا هم فایده نه ونو ډوز پسې سیوا که ورپسې ځه داسې ورپسې ځه په خبره باندې پوه شوې. ډاکټر درته ولیکي ویې لکه دا کیپسول دا د ورځې 2 ټایمه خوره، یو خوره چې هغه پوه شي چې اوس دا خو په ده باندې اثر نه کوي نو ډوز ورته سیوا کې لکه دغه 250 mg وي اوس 500 mg خوره، یا ورته هلکه دا 3 ټایمه خوره. دقسې چې کوم دی د روحانیاتو کې دي ښه ډوز به سیوا کې ورپسې جاري ساته او څه تاوان پکې دی. سورة فاتحه دا قرآن دی په یو حرف د الله په 50 نیکۍ درکوي، 50 نیکۍ درکوي، بیا 10 نیکۍ د الله درکوي ښه. نو دا د دې دپاره دغه طریقه ده ښه. که د بل چا کور کې بیماري
نو هغې هم دغه طریقه کول. درود شریف وایي. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله څومره ملګري دلته راغلي هر قدم یې په تله نیکۍ کې واسې په هر قدم یې ګناه معاف کړي. الله درجات عالیه نصیب کړي. الله د چا کورونه آباد نه کورونه آباد کړي. الله د چا کورونه آبادي بچي نه الله نیکان نارینه زنانه اولاد نصیب کړي. الہ العالمین د چا بچي وي نیکان صالحان ورته لوی کړي. چا کورونه کې بې اتفاقي اتفاق پکې راولي. الله دا هر قسمه انسانی آسمانی آفات و بلیاتو نه زمونږ د ټولو حفاظت نصیب کړي. الله تا توفیق را کړی دی او د دین په حواله باندې د خدایا په دې جماعت کې د خانقاه کې را جمع کړي یو. الہ العالمین دغسې مو د عرش د سوري لاندې را جمع کړي. د لواء الحمل لاندې مو پاسې د جنت الفردوس کې مو را جمع کړي. الله د دین کار را نوالی گناهونه را تماف کې. د هر قسم آفات و بلیاتو نه مو حفاظت نصیب کې. الله دا ناس ته زمونږ د خپل رضا دپاره وګرځې. الہ العالمین زمونږ د امینه محبت د یو بل سره د خپل رضا سبب وګرځې او الله د دواړو جهانو د نجات ذریعه وګرځې. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. وصلى الله